چا چې په دې رمضان المبارک کې منځ با جماعت ادا ک مونږ او تاسو جمع سره منځ کوو ډیر خیال کوئ اسم د جمع منځ با جماعت ډیر بهتر دی خو چې په رمضان المبارک کې سړی کوي نو ډیر نور نه لا نور دی کنه یو په او یاو دی نفل لپاره الله د فرض درجه ور کړی دا نو فرض یې د یو په او یا کړو نو چې چا په رمضان کې د منځ با جماعت خیال ساته گاډي کې رواني سفر کې او درو غاړې تا په هر ځای کې په اوټلو کې مساجد دي په لارو کې مسجد دي الله یاد کا الله ته متوجه ش رمضان دی چې رحم در باندې وکي رحیم ذات ته نو چې منځ با جماعت ادا ک مختصر فضیلت ادا چې د رمضان د میاشتې د منځ با جماعت اجر او ثواب دانه چې دله به الله په جنت کې د هر رکعت په بدله کې د نور یو خار په مد ورکي په جنت کې بوله د نور خار ورکي د رڼاګانو نه بډکی هر طرف ته به پلکار او برېښنا او رڼا وي دا د یو رکعت په عوض کې بد الله تعالی یو خار درکې نو چې سړی 15 رکعات فرض درجه ادا کوي سره د نفلو نو 15 خار شو د هر رکعت په عوض کې یو سړی دی پروژه کې او د پلار نه جدا دی خو هغه بوډا دی او ضعیف دی او سپینګیری دی په دې سپینګیرو باندې رحم کوئ چې الله پتا سو کې خدای دې ډکو نه الله له حیا ورزي آقا علیہ السلام فرمائی کوم مومن مسلمان امتی زما چې په میاشت د رمضان المبارک کې سپینګیری پلار لا یا سپین سر مور لرو جماعت اوړم علاج ورتوک دوائی و تورکا رب ذوالجلال وی زما چکم رحمت جوش وی او خاص رحمت می دی چغه په قهر باندې غالب دی په اغه نظر سره بده بند تخامخ او یا پیر درد ګورمان مونږ او تاسو کودا سه بیدار انسانان همشته هو غافلم په دنیا کې ډېر پراته دي د سپینو ډکو نه ولا حیا نه ورزي دا د رمضان خاطر دی هغه بیبي چې په رمضان المبارک کې دا تاسو ته زه د موقع په مناسب خبره کوم موقع داسې جوړه ده چې دا خبره ورسره لګي پوهیږي په خبره کما خزا او بیبي چې د خاوند د اطاعت او د قول مطابق رو جماعت او پېشمنی په خوشاله زړه باندې تیار کی دا زنانه لګیا شي د مازیګر نه او د پخلی کوي ډوډۍ پخي او سکي حضور مبارک ارشاد فرمایي چې په زړه باندې د الله د رضا د پاره د خدمت د خپل خاوند سرسوري شوهر نامدار د دې خاوند پاره رو جماعت په مینه محبت تیار کړ رب ذل جلال فرمایي زما د خپل عزت او جاه او جلال قسم وی دې بیبي تور سنی توجه د بیبي مریم یا د آسی غندې ثواب او اجر په تمام عمل نامو کې درج کوم او دا ور لټکه کمان بیبيانو له څومره اجر او نارینم ثواب غټي خو زنالونم ډېر لوی اجر راغلي دي په شر د دې چې دا زنانه تابعداري دا الله د رضا لپاره زړه کې رحم راشي چې روزه ده او دا خاون مې سوي لوي د کار راغی چې د لاس ور لداسي ظالم او دا ور لپټین تیار کوم نبی مریم غوندې اجر او ثواب بدل الله په عمل نامه ولیکي چې د عظیم پیغمبر صاحب کتاب حضرت عیسی علیہ السلام مبارک مور ده داسې اجر او ثواب بدل به حساب او به پایان الله ولیکي او چې دا په بوجو کنه نو بیا عذاب هم ډیر زیات الټا بیان شوی دی دا په اخلاص د الله د رضا د پاره د گاوند د خويندو میندو د یتیمانو د دې خیال هاغه مؤمن مسلمان امتی چې پرو جماعت کې پر رمضان المبارک کې بهر راوته بازار تراغه رو جماعت افطاری واغستان کجوري دي پکوړې دي سدي مختلف اشیاء دي چاول راواغسته او داسې نظر واچو یو بال بچدار سړی پکې وکړه چې یاره دا خو غریب هم دی او کار هم نشته دی اړې میاړې نشته
غلی غونته ولا داسې صادر لاندې ورکړه لکه دا یو روژه پې ماته دې دا اجر نه خبرې تاسو اویا باندې نیکي یادوئ خو د دې روژه ماتي چې کوم د دې چې کوم بیان راغلی دی نو په کلونو نه خلاصېږي او موږ به ووایو ټول مؤمنان مسلمان الحمدلله د حضور د خاطر الله را کړې ده رب ذو جلال فرمایي بال بچدار او عیالدار سړي له چې چا روژه ماتې ورکړ د هرې درهم او دینار په بدله کې ورته رب ذو جلال په عمل نامه کې 10 لاکه نیکۍ لیکي دا مجمع او دا ټریګانې چې ډکې ډکې یو کور نه بل ته ننوځي او د بل نه بل ته ننوځي لارو کوڅو کې ګرځي پارټۍ کوي خلک پروګرامونه کوي اجر نه خبرې عیالدار بال بچدار سړي ته چې د روژه ماتې ورکړه 10 دیناره 10 درهمه 10 روپۍ پې ولګېدې آیات کې دا د عمل په نیت باندې واورئ د عمل په نیت د خوند په نیت نه موږ د تقریرونو د بیاناتو نه بس صرف خوندونه الو مزې ته الو دا د عمل په نیت باندې ښځې نر زنانه نارینه واورئ د یو دینار په بدله د یو روپۍ په عوض کې به ورته رب ذوالجلال 10 لاکه نیکۍ عطا کی دا د رمضان خاطر آقا مبارک فرمایي شهر المواسات ډېره د مینې د محبت میاشت ده د صبر میاشت ده د عبادت میاشت ده مسلمانان خو پرېږده مونږ یې ډېر په شوق او ذوق سره نیسو الله دې توفیق راکړي خو دا مسله ګوره یاده وساتئ هغه خلک چې د نفس او شیطان ګرب کې راغلي پوهېږئ په خبره علم خان بھائی پوهېږئ چې د نفس او شیطان په ګرب کې راغلي او قصدن برناقې یوه روژه ونیوله یوه وخوړله یو روژه وخوړله ډډې ته شو ځان پسې ور بند که حضور غوث پاک صاحب فرمایي شرم دله نه درځي چې د مخلوق نه ځان پټ که او خالق ته دې ښکاره که حیا نه درځي شرم دله نه درځي چې د دې مخلوق نه ځان پټ که نو د هغه خالق نه به کوم ځای پټېږي یوه روژه یې وخوړه قصدن عمدن د کونینو سردار مبارک زړه مبارک ته تکلیف رسی او دک او درد په خپل پیغمبر مبارک قلب اطهر ته رسی آقا مبارک فرمای وای که دا امتی د دین بعد تمام عمر روزه ونیسي الله تعالی ته نه قبولانو یو ورځ ډیره د ټول عمر ډیر دی ټول عمر چې دی بیا روزي نیسي خو الله ته نه دی منظورین الله په داسې ناراضه کیږي په فرض روزه خوړلو باندې ډیر خلک تاغي به احتیاطي کوي د خدای قهر له دعوت ورکړي چې د خدای عذاب په ما راشه یره پکار ده نرمي او تبدیلی په دې زړه کې راوستل پکار دي چې څنګه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پرنګ مبارک کې فرق راغی په رمضان کې نو داسې تاسو په دې ځان کې تبدیلی راولې د فحش کلام نه د فضول ناستو نه د هغې په ځای ښه دا دی چې سړی ذکر اذکار کوي تلاوت کوي قرآن کریم وایي د یو مسلمان په خدمت کې لګیا شي چاله روژه ماتې یوسي خپل دې نشو تیارولې چا تیار کړی دی د هغه د لاسه دې راواش راکړه زه به یې وله اوسم دا خو کولی شي په نیت باندې الله فیصلې کوي نو د نیت موافق الله اجر ورکوي نو د دې ډېر لوی احترام کوئ مونځ با جماعت کوئ او ډېر په شوق او په محبت سره ادا کوئ او الله ته پکې سم وجاړئ ورته سم ورته وجاړئ هره شپه دله درې چغې درکوي او اواز دله درکوي چې راپاسې وکړې ما ته څوک اواز چې که داسې څوک ضرورتمند چې مسله وله حل کړم راپاسې وکړې ما ته اواز نه د پاسېدو ټیم هم معلوم دی غافله ژوند مه تېروئ الله به در باندې رحم وکړي دا خو مسلمانان دي احترام یې کوي هلکه روژه مې ده سختې خبرې هم نه برداشت کوي د یو بل د کنزل چې بل کوي دی وله په خوله لاس کې دی لکه روژه ده داسې کې روژه خرابې د غیبت نه د چغلې نه د مسلمان دپاره خو اجر ثابت دی خو دا مسله کتابونو لیکلې د شریعت پاک فقیه ابواللیث سمرقندي رحمت الله علیه په خپل کتاب کې لیکلي دي چې د دې احترام غیر مذهبي کړی دی هغه ته الله ایمان نصیب کړی دی ایمان ډېر لوی دولت دی الله دې زمونږ او ستاسو د ټولو نصیب کړي د فتنو د شرورو د فتنو او فساداتو د دور او د زمانې نه هم دی الله تعالی بچ او محفوظ وسات تراویح کوئ د الله نه ویریږئ خدای به د نور ډېر لوی عبادت توفیق درکړي تراویح کوئ نوافل کوئ
صدقات کوي خیرات کوي چې اسم دل نه ده نو بس ته خاموشه کینه غلې دا عبادت دی هغه کوم در پسې اجر روان دي ثواب لیکلی د یو مسلمان د غیبت او دروغ خو نه بچي دا عبادت دی خاموش ته کینه ځان پسې ور بند کا م تلاوت کوا م ذکر کوا م استغفار وایا بس خاموشه کینه او د شخوبم پکې الله عبادت حساب سبحان الله دا خاطر د نبی پاک مصطفی علیه الصلاۃ والسلام تو خپل روجی دي بهترین میاشت بیا یا نصیب دعا وکړو